ما ته څوک وایي چې یاره دا خبره پکې وکړه، څوک وایي د پلاني خبره پکې وکړه، څوک وایي چا سوال جواب را لېږل دی چې یاره زما مجبوري ده. نو دا ده چې که په ما پسې خبره ونه کړي نو زه خپل مشر ته اول دا یقین دهاني ورکوم چې دلته د 2008 الیکشن شوی دی، د هغې نه بعد د 2014 او 18 الیکشن شوی دی چې کوم په بریکوټ کې شیرشاه خان د سټیشن هغه حساب کتاب کاو. نو دلته په سوات کې چې کمې حلقې من ګټلې نو ګرانه مشره دا ټول خلک ګواهي ورکوي، د دې علاقې خویندې میندې ګواهي ورکوي او زه په قرآن لاس دم چې د 2014-18 الیکشن چې دی دې سرې ټوپۍ ګټلی دی، خو د دې نتیجه چې دا غټدله شوې. اکثر ما ته ملګري وایي ته وایي تقریر تیز کوې، په زورورو پسې خبرې کوې، من پسې تش خبرې کوو او هغه عملي کار زموږ سره کوي. خو که څوک وایي چې دلته به زه د پښتنو سره ظلم کوم، زما حق بالي 15 کاله زما کارکون چې دی هغه ځوان دی او که بوډا دی او که سپینګیری دی، هغه ګرځي محنت کوي غر په سم باندې، خلک عوامي نیشنل پارټۍ ته راولي او د الیکشن په ماسخوتن باندې په 12 بجې خلکو د ورځې لاټین ته مهر والی او په 12 بجې ته د څوباړې چې دی نښه راوځي. نو زه به بیا د خبرې حق لرم، زه به یې کوم، ما څوک نشي منې کولی او زه نه منې کېږم. دلته لاندې یو کس چې د ټیکې مجبوري وه، د سیمټ د بوجۍ مجبوري وه، د پلاستیک د پیپ مجبوري وه، هغه تلی دی او د عمران احمد خان نیازي چې سړي لته انسانیت لته کرکه ورځي چې دلته د شعور خاوند دي او په پی ټی آی کې څوک دي او هغه هلک نن که هغه ملګری تلی دی ښې کړي دي، زه دغه بوجۍ چې دی راکاږه دغه ټیکې والا، خو د دې نه وړاندې ته په یو بله پارټۍ کې وې او دا هغه وزیر دا هغه وخت د وزیر مشیر خاص وې او په کم حیثیت وې ورسره، هغه حیثیت هم دې مټې ته معلوم دی. ډېر ښه. د هغې نه بعد دلته کې علالې شروع شوې، ته د طالب ملګری شوې، د هغې نه بعد دلالیانې شروع شوې، ته د دې علاقې غټ دلال وې او په آخره کې زما ملګري پیدا که شو، منت او زارۍ کوله چې یاره قرآن او طلاق خوري چې زه به بیا تختم نه او راځم. خدا ورته ویم چې که نن
څوک وایي چې عوامي نیشنل پارټي چې دی دا کمزورې ده یا به دا څوک کمزوري کي د پیرنګي په وخت کې د هغه په باچایۍ کې نور نه ډوبېده دونه لویه باچایي وه باچا خان بابا په تش لاس په عدم تشدد چې دی خدای خدمتګار له شعور ورکړی او را پاڅېدلي وو د دې ملک د انګریز او پیرنګۍ شړلی دی په بابړه کې قیوم خان نومې سړی و نسلا د کشمیرو په پېښور کې آباد او په چارسده په بابړه کې په جازونو بمباري کړې وه د باچا خان بابا په سپایانو او په هغه چې 800 شهیدان پکې شوي وو او بیا د هغه کردار ته ګوره چې وی چې دا مړي به م نه وړئ دا زخمیان چې دی دا به م هسپتال ته نه وړئ او که دیو علاج کله موږ اجازت ورکو نو دا به په خپل خرچ کوي او چې کومې ګولۍ استعمال شوي دي د هغه ګولو خرچ به م راکوئ خدای خدمتګاران زموږ سره خو دا ظلمونه شوي دي جنازې د جیلونو نه وتي دي جیدادونه ضبط شوي دي خو د باچا خان تاریخ ختم نه شو ښه زیات شو